بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل. خیر الکلام بهترین کلام ما هغه دی قل چې کم وي ودل او دلالت کوونکی ولم یطل او اوږدني. فیمل دلته کې د فیمل فعل مفعول به السامع حذف دی. فیمل السامع چې اوریدونکي ستومانه کی. په دې سبق کې د ټولو نه د ښه کلام نشاندهي کړې ده او دی ویلي دي چې د ټولو نه بهترین کلام هغه کلام دی چې دا لږ وي او انسان ته نه مقصد او مفهوم اغشتی شي او دونه اوږد ني چې د هغې په وجه اورېدونکي ستومانه شي. خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل. د دې کلماتو لغوي تحقیق په مخکې اسباقو کې تیر شوی او مختصر لغوي تحقیق یې داسې دی چې دل دا د باب نه سره ینصرونه د فعل ماضي واحد مذکر غایب مغلوب صیغه ده. دل یدل دلالتن مصدر راځي. لم یطل دا د باب نه سره ینصرونه راځي. طال یطول طولن مصدر راځي معنی د اوږدېدل. یمل دا د باب افعال نه راځي او املالن مصدر راځي معنی د په طبیعت کې ملال پیدا کول اوریدونکي ستومانه کول. خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل. د دې ترکیب داسې دی چې خیر مضاف الکلام مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا ما اسم موصول قل فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف دل فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف اول شو. و حرف عطف لم یطل فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا نفی شو. فیمل کی فا جوابیه یمل فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل او السامع چې حذف ته هغه مفعول به فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه جواب د نفی شو. نفی سره د جواب نفی دا معطوف ثانی شو. معطوف علیه سره د دوانو معطوفینو نه دا جمله معطوفه دا صله شو د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه په تعویل د مفرد سره دا محلا مرفوع دی او خبر شو د مبتدا خیر الکلام لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.